السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن به زموږ ویډیو په دا باره کې چې خان شهید عبدالصمد خان اچکزی څوک و. خان شهید یعنی بابای پښتون پر نیټه 9 جولای کال 1907 کې د سهیلي افغانستان یا د سهیلي پښتونخوا د قلعه عبدالله خان د ګلستان عنایت الله کاریز د نور محمد په کور کې زیږېدلی دی. سیاسي مزل یعنی سیاست د څنګه کاوه. د 15 کالو په عمر کې د اتم ټولګي لوستونکی و چې په 1920 کې د خپلو ښوونځي د څو لوستونکو په ملتیا د خلافت غورځنګ په حمایت کې د فرنګي په ضد جلوس لاریون وکړ او سختې نارې یې وکړې. نو دلته خان شهید بابا په رسمي توګه په ملي سیاست کې ګام ږدي او په لومړۍ ترسارنې لاندې راځي. د وخت پاچاهان لخوا او داسې خان شهید بابا په هغه وخت په کال 1929 کې د پښتنو لپاره یو وډلی سازمان یا ګوند یا د یو ملي تړلي سیاست اند خپلوي چې پښتون به له فرنګي تورلنګي ښکېلاک څخه په یو غښتلي سازماني ګامي او د سیمې نیول شوي ګامونو په ګډ سیاسي ملځواک ځان خلاصوو. چې کله یې خپل افغان باچا او په قلعه عبدالله خان د اورګاډي تمځای کې په داسې حالات کې ولیدو چې کله هغه له هیواد نه د هند له لارې اروپا ته په تلو اړ شوی و، نو خان بابا هلته ډیرې ناخوالې او د پښتنو غیر پیلي سیاسي چاپیریال ولیده چې باچا امان الله خان وغوښت چې دلته خپلو افغانانو ته څه ووایي. خو څوک داسې نه و چې ټیټ او پرک دا خلک ورته غونډ کړي او په ښکلي ډول ورته ودروي او غوږ ورته ونیسي او باچا ورته وینا وکړي. نو ونه شو د پښتنو د غیر سیاسي او د غیر وډلي خوی له کبله. نو خان شهید بابا دلته وبامل چې پښتنو ته سیاست او سازمان ورکول لومړیتوب لري. نو یې په دې لټه کې خپل ځان او ټول خپل عیال یې دې ته سپارلو. هم له دې ورځې په خپله وایي چې په دغه ورځ باران شوی و او باچا امان الله له اورګاډي راکوز شو او ګوټونه یې په خټو شو، ولې چې ګرده ځمکه دلته نوده وه. نو دلته د پښتنو سرتیري نه وو، ټول هندي پوځیان وو چې د فرنګي سامراج په وله کې په هره خواران مریان وو، یعنی د هغوی مریان وو، یعنی د هغوی غلامان وو. او د باچا امان الله ګوټونه یې په څمنو تولیا ورڅپا کول. نو خان شهید بابا وینو نو یې چورت دې ته ځي چې دا خو هم د هند خلک دي، خو خپل واک نه لري، بې واکه دي، مریان دي، غلامان دي، دوی ته هم ازادي او خپلواکي پکار ده. نو دلته یې مازغه تاو راتاو شو او مبارزې څرک یې واخیست. او په دې کال یې د سیاسي مزل د هند د ډلې په لوړ وګړ د هند ته لاړو او هلته یې له هند له مخورو سیاسي مشرانو لکه ګاندیجي، سردار پټیل، جواهر لال نهرو، ابوالکلام آزاد، پیاري لال او نورو غټو خلکو سره ولیدل. او د پښتنو د ختیځې شمالي پښتونخوا له پښتون مشر باچا خان سره هم په لومړي ځل ولیدل او ورسره اشنا شو. او بیا یې د پښتنو لپاره غبرګونې ملي مبارزه پیل کړه. په سیاسي مزل کې یې ډېرې ستړې ستونزې وګاللې او په بیرته راتګ یې د بلوڅو مشرانو ته پام ورواړول چې د بلوڅو او براهویانو او سیندیانو قامونو سره سیاسي یووالی ومومي او یو لویه تکړه ملي غښتلی سیاسي ځواک د فرنګي او نور د تورلنګي سامراج په وړاندې جوړ کړي. په کال 1921 کې په جکب آباد کې د بلوڅو او د پښتنو د کډې سیمې کړکېچونو حالاتو جاج واخلي او د هغوی د ستونزو د هواري لپاره په ګډه همغږي نوې لارې چارې ولټوي چې ښې پرېکړې وشوې او ښې پایلې یې بیا وموملې. او د دې غونډې یعنی د دې کانفرنس د لومړۍ ناستې مشرتوب یعنی صدارت هم د خان شهید بابا په برخه و. او بیا د سند د سیاسي مشرانو په بلنه او د په خپل پراخ ویاړلي سیاسي ویژنري تکل سند ته لاړ او د بلوڅو ستر ښاغلی سیاسي مشر میر یوسف عزیز مکسي هم ورسره و. په دې سیاسي دوره کې او په سند کې دوی د سند له ټولو لویو سیاسي مخورو، سیاسي مشرانو، سیاستوالو سره ولیدل
او ورسره اشنا شو او یو سیاسي ملیون یې راساز کړو او د سیند په لویو ښارونو کې یې لوی جرګې او سیاسي جلسې او غونډې وکړې چې خان شهید بابا او ښاغلی مکسي په دغو جلسو کې هغه وخت خوبونه ورترنګلي کړل او د فرهنګي سامراج په خلاف یې سختې کړکېچنې ویناوې وکړې او داسې سیاسي کلک دریځ یې خپل کړی و چې د ټولې نیول شوي سیمو خلکو پام یې ځان ته اړولی و او دولتي رسنیو سرچینو ته په خپلو ورځپاڼو کې د دوی ویناوې د نه خپرېدو امر کړی و او په نورو تورو کې د دوی د غندلو سربیره ورباندې د غدارۍ سرکشۍ او د بغاوت دوسیې یعنې مقدمې سازي وکړي او سم د لاسه ورپسې د نیولو وارنټونه وشول او د خان شهید بابا او امیر عبدالعزیز مکسي دواړه له وخت سازمان د دولت لخوا ونیول شول او زندانونو تورو کړکېچونو ته واچول شول او بیا د څو موده راپس د دوسیو د سپینولو راخوشي شو او په کال 1915 بدبخته لویه زلزله په کوټه شهالکوټ راغه او ورکې ډېر لوی بشري زیان سربیره د خان شهید بابا ډېر نودي پیاوړی بلوڅ سیاسي ملګری میر یوسف عزیز مکسي هم په دې زلزله کې مړ اروا یې ښاد وي نو خان بابا بیا د هغه په یاد کې په سیمه کې په لومړي ځل پرس راوایستو چې د ځینو مخورو سیاسي اشنایانو په مرسته او ملتیا چې نوم یې ورباندې عزیز پرس پرنټینګ کېښود او فرهنګیانو په 1919 کال د افغان باچا امان الله خان په مشري د پښتنو افغانانو د خپل هیواد د نیمې سیمې د اوسنۍ خپلواک دولت ریاست افغانستان او بر افغان خاورې خپلواکۍ استقلال بیرته ترلاسه کولو له نوم څخه یې په اغیزه د کال 1920 د استقلال په نامه پښتو اردو انګلیسي ژبو ورځپاڼه اخبار راوویست چې ډېر وڅار شو او خوندور او ګټور وارزول شو او بیا د وخت سازمان لخوا وتړل شو او بیا هر څه ترې سرکار یوړل او په دغه کال پر 20 مۍ 1938 په لومړي ځل خان شهید بابا په خپلو سیاسي هلو ځلو وتوانېدو چې یو ګډ ګامي سیاسي مشرانو په همغږي یو سیاسي ګوند انجمن وطن بنسټ بنیاد یې کېښودو او خان شهید عبدالصمد خان اچکزی یې مشر وټاکل شو چې دې ګوند کې پښتانه بلوڅ براهویان د کوټې ښار هر ډول استوګنو پرګنو سیاسي مشرانو پکې خپل ځانونه ځای پر ځای کړي وو او ډېر خوښ وو چې ورته سیاسي یو پارټي جوړ کړل شو او بیا له څه شکه په دې ګوند کې پراخه ونډه درلوده لوی کار زیار یې ترسره کول او په دې منځ کې سیمې او د پښتون سیاست ډېر مهم کالونه له کال 1938 څخه د 1946 تر پخې غلامۍ له فرهنګي ناتورلنګي تشکیلاک او غښتل تش په نامه او د پاکستان په نامه د فرهنګي د لوی هند او د لوی افغانستان ویش کول او خپله یو جنګب ټاپو یا کالوني دلته په یو لوی ختیځ کې جوړول او دریم جون کال 1946 په نامه پلان له انګلستان سره راوړل او بیا د پښتونخوا خاورې له بولان څخه تر چترال پورې د ټولو پښتنو د سیاسي مخورو مشرانو د چترال د محترانو او د محمد ایوب خان اچکزي په ډیرو جرګو سیاسي هلو ځلو په بنو کې یو لوی جرګه راساز شوه او هلته پښتنو له پاکستان سره د ګډېدو هغه وړاندیز قرارداد وړاندې کړو چې موږ به پاکستان کې د ګډېدو هیڅکله هم نه منو هغوی دلته خپل ځان د پښتون قام لپاره د لوی افغانستان د بیرته رغاوي لپاره په لومړي ګامه په توګه د آزاد پښتونستان وړاندیز په ډاګه کړ او دا یې خپل سیاست ګټلو لومړی پیاوړی ګام وبلي خو بیا سازمان زور شو او په مکاري او تکشنه زور زموږ او د بلوڅو ټولې سیمې وار په وار په چلاکۍ مکاري او خپلو لاسپتو او خرڅ شویو کسانو په تور مخې په نوي تش په نوم هېواد د بریټیش یو کالوني پنجاب رجمنټ تر لاس لاندې دلته یو داسې سیاسي چاپېریال ساز کړو او دا کالوني جوړ کړل شوه چې تر اوسه یې هغه اداره کوي د خپلو شومو خوښ لپاره یې ناروا کاروي په کال 1904 بیا خان شهید بابا خپل سیاسي ژوند په مزل کې ورور پښتون په نامه یو ځل بیا خپل سیاسي ګوند جوړ کړو او بیا 2 کاله پس په 1915
اته کې په ټوله سیمه له سند، بلوچستان، پښتونخوا، بهاولپور ریاست، سرایکستان او بنګال څخه د ټولو سیاسي مخکښو ازادۍ غوښتونکو ګوندونو په ګډه د نیب نېشنل عوامي ګوند جوړ شو. نو بیا هغه کې خان شهید بابا تر ټولو لویه او ورونه برخه هلې ځلې او ستړې ستونزې او تر ټولو زیات جیلونه، 9 کاله اوږد جیل، او بیا په کال 1940 کې خان شهید بابا د خپل سیاست نوی پړاو د هغوی نیب د ملګرو په غلیظ سیاست او له خپل منشور نه د پرشا کېدو او بېلابېلو مصلحاتو ښکاره کېدو له وجې خان شهید بابا د نیب پښتونخوا نوم غوره کړ او ډېر پر پخو بنسټونو یې خپل پارټۍ تر نارې لاندې جوړ کړل. د پارټۍ نوم نېشنل عوامي پارټۍ پښتونخوا کېښوده او په دې وخت کې خپل ایالت بری هم ګوندي و او د دې ولایت په لومړي مشر وزیراعلی جوړېدو خو د ځینو پښتنو خاینو غړو په غداري ونه توانېدو او بیا د دې ایالت د ویلاتي شورا د مخالف لوري اپوزیشن مشر و او د ډېر مخپټو کړو په ګډه همکاري پر 2 دسمبر د شپې په وروستي شېبو کې د 4 بجو په شاوخوا کې د کوټې پر جمال الدین افغاني واټ کې په خپل واړه کوټه کې یو ډېره لویه دسیه د 2 لاسي بمونو په وسلوال په کال 1983 کې په شهادت ورسول شو. اروا دې ښاد وي او یاد یې تل پاتې په تاریخ کې په ټوله نړۍ کې ژوندی پاتې شو او خپل قام هېواد د ملي مبارزې یو ورون زبرکي په زرینو لیک به تل پاتې وي. او بیا د خان شهید بابا دغه ټول خیال له کال 1990 څخه تر 2 دسمبر کال 1953 د شهادت ورځې د خپل ژوند تر وروستي سلګۍ پورې په بشپړه وخت کار، زیار، ستړی، ستونزې، ګړونو، خپل وسهان، توان، نه هم زیات زندانونه، دوسیې، ټبونه پر ځان ډېر په ورین تندي وګالل او پښتون قام یې د سیال وساتي او د نورو څنګلورو نیول شویو ګامونو یې هم ازادي، خپلواکي، سیاسي ګوندي سازماني ساه ورو بخښله او خپله پراخنیټي او سیاسي ځګرتیا او نورو بیا نیټه 19 نومبر 2019 او یاد دې وي په دا ورځ، یعنی د خان شهید عبدالصمد خان اچکزي د زیږېدون ورځ، په کومه ورځ چې دی پیدا سو 1 جولای 1907 د پښتون افغان مستعمریت، محکومیت، ظلمیت په خلاف داسې ماشوم دنیا ته راغلی چې نغری یا خاندان یې شاوخوا 140 کاله په خپلې خاورې د ساتنې او د خپل ولس د ازادۍ لپاره پرله پسې سرښندنې کړې وې. هر زورور ظالم، جابر، استعمار، سامراج او استعمار په خلاف یې نیکه برخوردار خان اچکزی په 1944 کې په پانیپت هندوستان کې د خپلې تورې ځله اسمان ته ورسول. د وخت د زورور مغزي په افغاني توره او پښتني غیرت داسې ورمات کړل چې تر اوسه یې اولادونه په غوږونو کې د هغه ننګیالۍ تورې شرنګې اذانګې کوي. د 18مې پېړۍ په نمه لسیزه کې بوستان خان اچکزی تیمور شاه واکمني فاتح ترکستان سو. په لومړي افغان انګلیس جنګ کې د غازي عبدالله خان اچکزي د انګریز جنرال برنس هډونه ورمات کړل او کابل یې د انګریز په وینو ولاړی. د مور له خوا یې فتح محمد خان اڅکزی د کندهار ګورنر او فتح محمد خان اڅکزی زوی جنرال محمد حسین خان اڅکزی د میوند د جنگ برید جنرال و. په هم دغه جنگ کې شهید غازي عبدالله خان اڅکزی زوی جنرال اکرم خان اڅکزی په هرات کې اصلي دشمن ایران د انګریزو د پاره په شهادت ورساوی. پښتانه متل کوي نغری د سکروټو نه خالي کیږي. په هم هغه غښتلې او تاریخي نغري کې په 1 جولای 1907 کې په انطلاع کاریز کې د نور محمد خان اڅکزي په کور کې یو ماشوم وزیږېدی چې نوم یې صمد ورباندې کېښود، چې وروسته د پښتون افغان په تاریخ کې خپل غښتلی میړانې، ننګ او پرله پسې قربانیو په نتیجه کې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي په نوم خپل ځان صفت کړ. 323 کلن فرنګي سامراج ته په ټوله خطه کې چا د جابر حاکم او د ظالم خطاب نسو کولی. یو خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی و چې د فرنګي سامراج په خلاف یې داسې فتوا ورکړه چې هغه جوړ غښتلی سامراجي نظام یې ولړزوي.
د هر ظالم زورور جابر واکمن حکمران په خلاف یې داسې جمهوري او تنظیمي سیاست خښته کېښودله چې نن هم پښتانه افغانان د هغې محبوبې سندرې وایي. تاریخ په خپلو غېږ کې هر هغه چا ته ځای ورکوي چې تاریخ ته درنښت او وقار بخښلی وي. لا به نور ګلونه واسي په دې باغ کې، د ژړون ورځ دې مبارک، شهادت ورځ دې ویاړ، د مبارزې لار دې ودانه. اووم جولای بابا پښتون غښتلی او ویاړی سیاسي مخکښ، سیاستپوه، تکړه لیکوال، ژباړن او ژورنالیست خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي.